کټ راوغواړئ، موټر سایکل او د ګلستان خان ته وسپارئ. دلته کو پروت وي نو په ټول کلي کې به بین خور شي. لعنت دې شي په ده باندې. خپل فکر وکړه ګینې د ګولۍ زهر به په ټول بدن کې خور شي. ګولۍ مې لاس څیرلی او وتې ده. راته ښکاري چې اجنۍ تښتېدلې ده، د چې چا سره ملاقات کوو. تاسو د ده بندوبست وکړئ، زه د هغې کوم. راته ښکاري چې ګوریمان د جګړې بدل اغوستی، ما د هغې اواز پخپله اورېدلی و. دا ټول فساد د دې جنکو دی. هغه څوک وه چې کله ووجلی شي بیا به یې پته لګي. هغه لالا هغه یې ووژلو. راځئ تاسو دواړه ما سره راځئ، زر کوئ. چېرته؟ ډېر سوال جواب مه کوئ تاسو. دې نه مخکې چې سیف الرحمن کور ته راشي راځئ تاسو، راځئ تادي کوئ تاسو. د دې جنکو حفاظت ستا ذمهداري ده مامي. شوي څه دي ما ته خو ووایه. سیف الرحمن د ګلستان خان زوی په ګولۍ ویشتلی دی. یا الله خیر. یریږم که ګلستان خان په کور باندې حمله وکړه نو زنانه به بې ستره شي. تر څو پورې چې دا معامله هواره نه شي دوی به تا سره یي دلته. فکر مه کوه ته، خدای به خیر کړي. ها په سکون شه ته جنکو. دې کور ته ګلستان څه شیطان هم په راتلو یریږي. مامي چاته چې پته ونه لګي چې دوی تا سره دي. زه څه لیونۍ یم، زه به ولې چاته وایم. تاسو دواړه د خپل کور ګڼئ او ځان سنبال کئ. زما سیف الرحمن سنبالوم زه. ته هم ایساره شي ورندار، زه ډېره یریږم. زه هم یریږم خو سیف الرحمن زما نه بغیر څوک نشي سنبالولی. خپل خیال ساتئ. راځه ورندار ما به معاف کړي ته. د کومې خبرې معافي؟ یاره غلی شه بدبختي. تا د کومه زما پټي خرڅ کړي دي؟ خیال ساته. څه شوي دي؟ مړی ولې شوي دی او دوی دې ولې دلته راوستي دي؟ خیر خو دی که نه؟ دې درله پیغور درکړی و که نه چې تا ته د انګور نه د نوکرې ضرورت دی. هو نو بیا نوکره مې راوستې. دا د انګور جوړولو تیاری کوه. د خدای په امان. سیف الرحمن څه شو؟ کوم ځای د هغه؟ څوک؟ شیریدي کوم ځای پټه کړه ما ته ووایه. که زه درته حل ونه وایم نو ته به ما هم ووژنې څه؟ انشاءالله. کلمه ووایه ته. بسم الله وکړه او د خپل د خور د ګناهونو سزا خپل اولاد ته ورکړه چې تر اوسه دنیا ته نه دی راغلی. خو ګولۍ به دلته نه ولې، دلته ووله. بکواس مه کوه ته. شیري کوم ده؟ د ته نه د هغه شیطان خبرې کوي چا چې دا وخت ستا په مزغو یې قبضه کړې ده. زموږ اول دوه بچي خو الله اخیستي دي. دریم ماشوم د 3 میاشتو دا به د شیطان یوسي رانه. صحیح دی سیف الرحمانه،
زمونږ دواړو په قسمت کې شاید اولاد نشته دی. مونږ دواړه به لاوارثه مرو او زمونږ په قبرونو به صرف یوه لوټه اوبه اړولو والا هم څوک نه وي. شیری دې کوم ځای پټه کړې ده؟ تا ته څه ښکاري؟ که تا چېرته شیري په خپل لاس ووژله نو ګلستان خان به تا پرېږدي څه؟ दाजी हाँ څوک مړ شو؟ गौर दाजी मळे पोचरा के प्रोत سی چل دے दाजी वाला बांगे रावनीसा سپخ خپل ونیسه ته. هغه ډېر تېز دی د سپي بچی. د سپي بچی نه دی، د چرګ بچی دی. د سپي بچیا هر څه چې د ماله ونیسه ګوره نه نه څه به وکړي؟ په ګولۍ به دې وولم. چاته وې؟ تاسو ته اول دلته په ګولۍ وولته نو بیا به درله ونیسم. ځه ډېر ښه بچیا ذرا ځه نیسو یې. غسل بندوبست وکړئ. د جنازې تیاری وکړئ.
مورې زه دومره بې غیرته نه یم چې د هغه جنۍ سره واده وکړم د کم په وجه چې د ګلستان زوی وجلی شوی دی یا الله خیر دا څه وې ته زه نه ویم ټول کلی دا خبرې کوي چې د شیري د ګوهر سره څه چکر و په کم چې سیف الرحمن وجلی دی که څه چکر نو شیري به نه وجلې څه شیري که میلاو شوی نو وجلی به یې هغې له خو تا پناه ورکړې ده راوباسه هغوی کینې زه به سیف الرحمن ته ووایم چې شیري دلته ده لیونې څه ما لوس کړی دی دوی زما په پناه کې دي یوې بدکردارې جنۍ له چې پناه ورکړې نو تا ته به د څونه پلونو ثواب میلاویږي دا خو به زموږ بدنامي وشي خلک به دا ګڼي چې موږ هم په دې بدماشۍ کې شریک یو ځکه مو پناه ورکړې ده د خلکو دپاره زه خپل لوز نشم ماتولی کیدای شي په شیري باندې لګېدلې تور غلط وي سیف الرحمن به څه په بله وجه مرګ کړی وي وجه که هر څه وي خو په کلي کې هغه وجه پوره شوې ده کومه چې ما تا ته وویل مورې څنګه چې یو ناول احساس کوي د کوی ټولې اوبه شکمنې کي داسې د ګوهر د وینو ساس کو د شیري ټول کردار شکمن کړی دی چې څومره زر کېدی شي وباسه د دې ځای نه خو هغه زما نکاح پوزو چې ما چغې کړې او هغه بیا مو نه درېدو دا هم زما په وجه وشو نه به ته ما مجبورولې او نه به دا کېده ستا د وجې هېڅ هم نه دي شوي که ما ړومبني ملاقات کې د هغه نیت پېژندلی وی نو نن به داسې نه کېده تا چې د هغه په هکله څه ویلي وو هغه هر څه رښتیا وو ګوهر بې غیرته زما بې عزتي کول غوښتله چې څه کېدل هغه وشو اوس د هغې فکر وکړه چې څه کېدونکي دي دا رښتیا ده چې د ګلستان د زوی سره ستاسو تعلق و وایه او کله خبر ده چې ستا او د ګلستان خان د زوی جګړه شوې وه خو دا تا ته او ما ته معلومه ده چې دا جګړه په څه وجه شوې وه خو خبره مې ومنه چوپچاپ پټۍ راله وکړه ماما پوهه کوه ته ما ته پته ده چې ما له څه کول دي دا چې څه کولو هغه دې وکړلو ما له هم څه د کولو موقع راکړه زما خبره ومنه دې نه به ستا عزت هم بچ شي او زموږ ځانونه هم کومه یوه خبره ته ټولو ته دا ووایه چې د ګلستان خان زوی ستانه د بدل اخیستلو را راغلی و چې په هغې کې ته جوبل شوې او هغه ووژلی شو د کلي خلک ماشومانان دي چې زما په دروغ به ایمان راوړي په اعتماد چې ووایې نو شیطان به هم در باندې ایمان راوړي دا خو لا بیا انسانان دي ما ته د بېغیرتۍ سبق ویلی کیای ته په غیرت کې د مړ کېدو نه خو دا خبره ښه ده چې سړی بې غیرته شي او ځانونه بچ کړي کنې ډېر زیات بې غیرته ناست دي د غیرتمند جایداد پټي په کورونو باندې قبضه کولو او د یو بل سره ویشلو دپاره ستا نه پس ستا دا جایداد ستا د ترونو زامنو له ځي که نه او که داسې وکړې د دې جایداد نه لږه برخه ګلستان خان له ورکړې ته او خپل ځان مدام ته خلاص کته ګلستان خان به واخلي سودخور کاروباري انسان دی د زوی په بدل کې بزمکه ورته ملاو شي او همدغه فیصله د جرګې په ذریعه باندې به وشي نو د هغه پلار به هم خامخا مني او شیرین د هغې فکر مه کوه ته د هغې به چېرته په ښځې کې واده وکړو خو دا خبره یاد ساته که د مړ شوي شیري سره څه تعلق او خلکو ته پته ولګېدله نو ټول عمر به په کور بې واده ناسته وي زه هغه کېنول نه په قبر کې سملول غواړم
چې د کلی خلکو ته پته ولګي چې د عزت د خاطره ما هغه ووژله نو د چا پلاروم بیا ماته څه نشي ویلی. واه 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 که چېرته تا شیري په خپل لاس وجلی نو د ګلستان خان زوی د وجلو نه مخکې به دې شیرین وجلې وه تا. دا خبره تا ته او ما ته هم پته ده چې ته د شیرین سره ډېره مینه کوې او ته د هغې هیڅ هم نشې کولی. تا هغه چېرته هم نشې وجلی. او زه تا او ځان او خپل اولاد په وجلو باندې نشم لیدلی. ګوهر د بدل اخیستو دپاره په تا حمله وکړه په کم کې چې ته جوبل شوې او هغه پکې ووجلی شو او بس. ما سوچ کول چې زه به دې پرېږدم. کله به راتلی ته؟ چې کله څوک مړ شي نو بیا به دې راځي. اورنګ خان چې کلي ته واپس راشي نو پوه شي چې څوک نه څوک مړ دی. که داسې جړاګانې کې ته نو کور ته ځه او په زنانو کې کښېنه. تا چې ما لوس کړی و ګوهر سره چې ستا واده له به راځم دوا وغواړئ مولوي صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید. تا به په دشمنۍ کې په ښځو حمله کول درننه نه یې اورېدلي. که دې اورېدلي دي؟ نه اورېدلي هم نه دي. د نارینهو په دشمنۍ کې زنانه بې کوره کول بې غیرتي ده. او درور نو ستا څه خیال دی؟ ګلستان خان دومره بې غیرته سړی دی؟ هغه خو بې غیرته نه دی خو څه ووایه. خو خدای ته پته ده چې هغه څنګه انسان دی. خدای ته هم پته ده او ټول کلي ته هم چې ګلستان خان څومره سخت او سودخوره ظالم سړی دی. خو دومره بې غیرته نه دی چې د خپل زوی بدل د زنانو نه واخلي. پښتون دی، څه د کافر زوی خو نه دی. او دا خو ده که دا خبرې نه د سیف الرحمن ښځې تاسو دواړه زما کور کې ولې پرېښودئ؟ هغه به یېرېدلې وي. یېرېدلې خو تاسو دواړه یئ. دومره لویه پیښه وشوه ترور، موږ ټول یېرېدلي وو. دا رښتیا دی چې د ګلستان د زوی سره ستاسو تعلق و؟ په ټول کلي دا خبره خوره شوې ده، خو زه ستا په خوله رښتیا اورېدل غواړم. آیا دا رښتیا دي؟ وایه. او رښتیا دي. لیونی شوې څه؟ نه بدنامه شوې یم. همیشه د ګلستان خان لورې ته چېرته د بنګي میراثي نه
د شلېدلې ډول په شانتې غږېږي هغه رستو کوڅې پورې اواز ایستا خبردار که اوس دې اواز راووته زما نور مړ شوی دی زوی مړ شوی دی زما زوی مړ شو زما وګوره هغې ته زوی مړ شو د دې د عزتدارو په شانتې غلې ناسته ده چې کومو لاسونو هغې زلمی کو هغه غلی دا و ته تماشا نه کومه زه نور مړ شوی دی زما چاړمه زه وځه د دې ځای نه غلی شي حاضر اوسه. زما ګور زما ګور لاړو د ظالم سړي د هغې آخري د دن ته پرېنښودمه د آخري د دن ته پرېنښودمه ولې ګلستان خان یو پیرې مې د هغې تندی ښکل کړی وې ولې دې پرېنښوستم ګلستان خان آخري ځل د هغې تندی ښکلولو له ولې پرېنښودم ولې دې داسې وکړو ولې تندی د سره نه و د هغه کوم ځای به دې ښکلو په برشتې وله ټول مخ او لزولو یزیدانو نه یې شونډې وې نه یې سترګې کوم ځای به دې ښکلو ونیسه سنبال یې کوي څنګه خبرې کوي مامي څومره په ګرانه مې شیرین رضا کړې ده د کلیم الله واده دپاره اوس په خپله په شا کېږي هغه ته نه ده رضا کړې حالاتو مجبوره کړې وي الله دې نه کوي چې زموږ حالات داسې خراب شي داسې وړې وړې دښمنیانې په کلو کې چلیږي د دې دا مطلب نه ده چې موږ مجبور یو آفرین دې شي پته زما خورځې او زما نه رښتیا پټې ته ما ستا نه څه نه دي پټ کړي مامي زه خو غواړم دا چې د کلیم الله رشته د شیري سره وشي د هغه جینۍ سره چې په ټول کلي کې بدنامه شوې ده چې د ګلستان خان د زوی سره عشق چلیدو هغه ته زمان ګور جوړول غواړي الله دې پوه شي د کلي خلکو سره چې د نورو په خویندو میندو باندې تهمتونه لګوي دوی تهمت نه دی دا رښتیا دي دا دروغ دي مامي که دا دروغ دي نو سیف الرحمن هغه ولې ووجنو مامي که داسې څه خبره وای نو شیري به هم ورسره وجلې وای هغه خو د ګلستان خان د زوی سره وړه غونتې انخطه شوې وه د سیف الرحمن کا او بدل اخیستو دپاره په سیف الرحمن باندې حمله کړې وه ګوهر خان هغه ووجلی شو سیف الرحمن پکې جوبل شوی دی خدای دې غر کې د کلي دا خلک ډېر زیات دروغجن دي توبه توبه شیرین ما ته ټول رښتیا وویل څه درته وویل همدا چې د هغې د وجلې شوي سره څه چکر چلیدو او آفرین دې پتا شي تا داسې جینۍ زما د زوی سره تړله نو استاد به کومه داسې د افغانستان شهزاده دی خپل نوم خو لیکلی شي نه هغه په مفته کې درته پړه لیکه جینۍ په کور ناسته میلاویږي چې په ټیټ سر به دې ټول عمر خدمتونه کوي دلته هغې سر اوچت کړو او هلته تا د ګلستان خان پیغور ورکړو او د کلي خلک به زما پلار غلي کول د وخت سره سره به د کلیوالو نه هر څه هیر شي مامي د هغوی په خبرو کې په راتلو د لاس نه دومره ښه موقع ولې وباسې ته موقع نه دا دوکه ده نه به زه په خپله خورم او نه به په خپل زوی کلیم الله باندې خورم او راشه هغه دواړې جینکۍ د هغه ځای نه بوځته داسې نه چې زما زوی په غیرت کې راشه او هغه دواړه ووجني واه داسې به یې څنګه ووجني د بې غیرتې زنانه مرګ کول د کلي په هر غیرتمند زلمي باندې واجب دی
څوک خوشته په دې قتل پسې څوک داجی دته پته ده چې کله ماته پته ولګي چې ګوهر د تورې ګټې شاته ځنګل ته تللی دی خپل بدل اغوستو دپاره هلته ورورسېدم تا ته څنګه پته ولګېده یا به درته چا څه ویلي زما غریب ګډوري ویشتو دپاره پټو ته سمدستي راغلی او هغه ځناور چې د کور ته ننوتی هغه به کله وباسي ته چې د غریب سړي ګډورې ستا پټې تباه کي نو هغه له سپېړه او د مالدار زوی چې د نسل تباه کوي نو هغه ته په خیر راغلی پس سوچ کې لاړې سیف الرحمانه ووایه تا ته اخر چا ویلي و ما ته چا هیڅ هم نه دي ویلي ما پخپله ګوهر ځنګل ته پتلو لیدلی او زه ورپسې لاړم بیا څه چلو شو چې موږ ورسېدو نو ګوهر هلته موجود و د دې نه وړاندې چې ما ورسره څه خبره کړې وې هغه خپله تماچه راویسته په ما باندې ډز وکړو هلته جنۍ څوک وه کومه جنۍ ګلبادر خو ویلو د هغه سر څوک جنۍ وه ما په خپلو ګناهګار غوږونه اورېدلی دی اواز او تاسو اورېدلی و هلته ډېر شور و ما اواز نه دی اورېدلی ما ملته چا جنۍ आवाज اورېدلی او نه مې څوک جنۍ لیدلی زه صرف هلته خپل بدل اغوستو رتلی وم ما د څه پته چې چا پسې هغه راغلی و بنګړي او بچو کې دا ثابت کوي چې ضرور به جنۍ راغوښتی کومه جنۍ وه که ما ته پته وی چې هلته څوک جنۍ هم ده نو ما به هغه هم ویشتي وه ما ته ووایه ته څه په هغه جنۍ پسې نه وم ورغلی څه تلی خوی خان چوبل شوي حالت کې د تورې ګټې شاته ما ګوټ ګوټ ولیدو خو ما ته څوک میلاو نه شو پته نشته چې څوک بې غیرته وه په کلي کې چې کومه خبره خوره شوې ده په هغې کې خو ستا له کور نامه راځي نو تاسو ټول ما دومره بې غیرته ګڼئ زما د کور زنانه په یو نارینه پسې ځي او زه به صرف هغه نارینه ووژنم زنانه به پرېږدمه چې هغه سبا د بل چا سره ملاویږي او زما د کور عزت خراب کړي وړاندې کو چا زما د کور ذکر وکړو زه به د هغه په خوله کې ډزې وکړم غوسه مه کوه سیف الرحمانه موږ خو کشاله وارولو نه راغلو خانجي خبره سپینه ده دا کشاله زما او د ګلستان خان ده په دې کې زما د کور والو نوم نه دی راتلل پکار د نارینو په دښمنۍ کې د زنانو نوم اخیستل د بېغیرتوب نښه ده ما خپل بدل اخیستو دپاره ګوهر وجلی دی که د دې په بدل کې که ګلستان خان ما وجل غواړي او یا زما نه قصاص اخلي نو هغه پوه شه او تاسو د جرګې چې څه هم فیصله وي ما ته منظوره ده دا ټول څه دي بکواس دی داجی دا هر څه یې ذکر علیګلی چې ګور بدنامه کی موږ د بدل اغوستو نه ودروي ګور جذباتیو خو بې غیرته نو دا د سیف الرحمن ډرامه ده په ګوهر باندې تور لګي او خپل جرم پټول غواړي صفی الله ټیک وای دا جی زمون ګوهر کې چې نه کو سره ملایدو ولا یو ایب نو هغه په پردې عزت هم خپل عزت ګڼلو دا جی تیر شوی رزو کې د دې دواړو جګړه شوی و سیف الرحمن د هغې بدل اغوستی دی په دومره وړوکې جګړې باندې دومره لوی ظلم جګړه وړه وه
خو وجه لویه وه داجي هیڅ لویه وجه یې نه وه هغه د چا بل چا نه وسولۍ لتلو خامخا دې منځ کې راغی نوره هیڅ وجه نه وه څوک خوش ته په دې قتل پسې وکړل جایدادونه یې جوړ کړه زوی ټیکېدار جوړ شو نوی موټر یې واغسته واه 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 کمال شوی دی دا خو حاجي دا ټول د الله کرم دی په دې کې زما څه کمال دی ګلستان خان ټیک دی ووی حاجي واقعي د الله کرم دی رحمت دی داغه چې غلام بادشاه جوړ شو دا وراره دی زما تورا خان ډېرې خوندورې خبرې کوي دی زه کله کوم داجي مشران وای څنګه داغه خبره د خر هغه خدای مهربان خر پالوان خر پالوان خر په نوي موټر کې ناس پهلواني خول لراغلی دی کور ته راغوښتې مېلمه سره داسې کول دا کومه طریقه ده ته زما بېعزتي کوې خان په ډک محفل کې زما د لور رشته غوښتل زما بېعزتي ده ستا څه خیال و چې د ګلستان خان په خاندان کې د رشتو کمی دی چې هغه به یو داسې سړي له د خپلې لور رشته ورکي د ده پلار نیکه زما د پلار نیکه مقروضه و چې په حسب نسب کې زما نه کم دي نوی موټر راته ښې نو زما لور به ورله راغلی یې دا خیال څنګه راغی تا ته په کم کور کې چې لوریانې وي نو هلته رشتې خو د عزتدارو رشتې دې راځي که نه بچیا د موچیانو او د نایانو نه ستا نیکه به زما د نیکه سر او خط جوړو دا دې څنګه سوچ وکړو چې نن د سره څلور پیسې راغلي نو ګلستان خان به د خپلې د لور رشته درکړي تاله خو تا انکار کوو نو په بلې طریقې به دې کړی ته زما د پلار او نیکه بېعزتي کوې خان بله طریقه هم شته زما سره تاسو خو صرف ټوپک وجد کړی و داجي سیف الرحمن خو ګولی هم وچلوله نو د دومره زړو خبرو بدل اغاستلو خیال اوس ورته څنګه راغی کم اصل بزدل اور بغیرته همیشه د موقع لټون کوي او چې څنګه موقع ملاو شي خپله بغیرتي وښیي څنګه چې اوس سیف الرحمن وښوده بالکل هغه چې څه کول هغه یې وکړه داجي اوس موږ له څه کول دي حساب برابرول دي اوس حساب برابرول دي داجي اول مشوره خو وکړئ په روس باندې حمله کول نه دي مالا چې ټول رو غواړم او مشوره وکړم چې بدل اغستل دي د یو سړي خو کار کول دي مالا کم چې بس زه کوم نه مونږ ټول به په جمع کوو داجي قانون په خپل لاس کې اغستل غوره نه ده
صفی الله لرې که زما د سترګو له مخې کنه د ده او د ده د قانون په مری به زور کړم. څه ضرورت چې زری مامي ته دې رښتیا ویلو؟ دروغ دې نشو ویلی تا؟ دروغ مې ویلو. تا رښتیا ویلو چې د ګوهر سره ستا څه تعلق و. زه دلته ستا د رور د عزت او ستا د ځان بچکولو دپاره په دروغو باندې دروغ ویمه او یو ته چې د خپل حرکتونو نه پردې اوچتی اوس کینه زما په سر باندې ټول عمر بې واده کړې. ته ما د خپل کور نه ویستلو په غرض خپل مامي جولې کې غورځې. زه ستاسو د دواړو ځانونه بچکول غواړم. دروغ مه وایه ورندار، ما ستا او مامي ټولې خبرې واورېدې. کومې خبرې؟ نوکره مې راوسته، اوس یې د ناوې جوړولو تیاري کوه. هغه ما ستا په حرکتونو باندې پردې اچولو دپاره ویلي یو. بېوقوفې که داسې خبره مې نه وای کړې نو په ولاړه ولاړه به یې د کور نه ایستلې وای او بیا دلته په ناسته په ما باندې به دې تورونه نه لګولې دا وخت. تور خو تا لګولی او په ما هیڅ تور نه دي لګولي، ما صرف رښتیا ویلي دي. د ګلستان خان د زوی سره ستا څه چکر نشته دی څه؟ و خو نه، خو تا جوړ کو. دومره دروغ دی ویل چې اوس زما هم یقین شو کیدای شي زما ورسره تعلق و. شیري صحیح وی ورندارې، هغه سره به زه میلاوېدم. واه، تاسو دواړه د یو بل په بدماشیانو باندې پردې اچولو کې ماهر یئ. زه رښتیا ویم وروندار. اوس که قرآن مو خوري که نه نو دا خبره به څوک رښتیا نه مني. ښه به دا وي چې تاسو دواړه غلي شئ. خبردار که تاسو چاته وویل چې تاسو د هغه سره څه تعلق و، مړ کېدو والا مړ شو. اوس خپل ځانونه بچ کئ. تاسو ستا په موجودګۍ کې څوک څنګه بچ کېدی شي ورندار؟ چې زه یمه که نه نو تر اوسه پورې بچ شوي تاسو دواړه. د سیف الرحمن ما ته بچ کړي، هیر مو شو. اوس یو کار وکئ، ما باندې شک کول پرېږدئ او خپلې کمرې ته لاړې شئ او ته ورکه شه خپل کور ته. د سیف الرحمن و مخې ته د راتلو کوشش مو نه کوئ چې تر څو پورې دا کشاله هواره شوي نه وي. ګینې دواړې به ووجلې شئ. په ژوندي اوسېدو به اوس څه کوم؟ ځه ورکه شه. نو ما ته پته ده چې تا ژوندی وساتمه ما له څه کول دي.